ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانانو، تاسو غریبي ختمول غواړئ، ستاسو غواړئ چې حاجتونه الله تعالی پوره کړي او الله تعالی را باندې وسعت او فراخي راولي. الله تعالی زمونږ بندې لارې خلاصې کړي، زمونږ د کاروبار لارې هم خلاصې شي او زمونږ د بند قسمتونو لارې هم خلاصې شي، زمونږ د زندګۍ مشکلات هم ختم شي. محترمو، د هغې دپاره صرف او صرف یو عمل دی چې حدیث مبارکو نه هم ثابت دی او الله جل شانه د کلام حصه د محترم مسلمانانو او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه حدیث مبارکو نه ثابته ده. او حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپل لوریانو ته ښودلې وظیفه ده. نو دا وظیفه چې کوم انسان کوي ورځ او شپه کې صرف یو پیره سیوا نه، او په یو پیره باندې صرف مسلمانانو چې صحیح طریقې سره یې 15 منټه او نواله 10 منټو پورې وخت پې لګي، د دې 15 منټو 10 منټو وظیفې به محترمو دا فایده وي چې ستاسو ژوند کې به الله تعالی تبدیلي راولي، ستاسو ژوند نه به الله تعالی پریشانیانې ختمې کړي، ستاسو بندې لارې او بندې کاروبارونه به الله تعالی روان کړي. محترمو، دا خبره یاد وساتئ چې انسان سره پیسې ډېرې وي، هر انسان ورته سلامي کوي، د هغې دپاره رشتې هم ډېرې وي، کم خاندان والا چې ښي د هغه رشته هم زر کېږي. صحیح شوه؟ هغه چې قسمت یې بند وي محترمو، نو پیسه ډېره بهترین چیز دی. صحیح شوه؟ دا د الله تعالی نعمت دی، خو چې دغه پیسه بیا په ښو څیزونو په ښو کارونو کې ولګي. نو محترمو، دا وظیفه هم د پیسو د ګټلو دپاره ده، هم د رزق د بندشونو دپاره ده، هم د کاروبار د بندشونو دپاره ده، هم محترمو الله تعالی به ستاسو بندې لارې خلاصې کړي، دروازې به راته د فراخۍ او د خوشحالۍ خلاصې شي. نو دا وظیفه صرف په ورځ او شپه کې یو وارې کوئ، صرف یو وارې کوئ او زه په خپل الحمدلله کومه. که زما د تنخوا نه خبر شوی نو تاسو به ووایئ چې واقعي 15,000 روپو باندې هېڅ هم نه کېږي محترم مسلمانانو، لیکن الله جل شانه ماله هغه خوراکونه راکوي چې هغه غټ مالداره انسان هم نشي کولی. هغه د الله تعالی نعمتونه الحمدلله ټول په ټول الله جل شانه د یوې وظیفې د برکته راکړي. دا یو وظیفه زه غواړم چې زه خپلو کتونکو اورېدونکو ته وښایمه چې هغوی هم دا وظیفه ورځ او شپه کې صرف یو پیره شروع کوئ، یو ورځې کوئ، مطلب یو ټایم یې کوئ، انشاءالله په زندګۍ کې به راته سکون، خوشحالي، اطمینان او راحت میلو شي. او که قرضونه یې قرضونه هم ستاسو ختم شي. او که ستاسو په سعودي عرب کې یا په قطر، دوبۍ، فرانس کې مسافر دي زما د غږ اوري، نو هغوی د هم د خپلو مسافرو دپاره په خپله شروع کړي، یعنې دغه مسافر په خپله دا وظیفه ځان له شروع کړي انشاءالله چې په زندګۍ کې به د چاته هم تکلیف را نشي او فقیر نه به الله جل شانه بادشاه ساس کې محترمو، او د زړه غنا بدله الله جل شانه درکې داسې غنا چې بل چاته به انشاءالله نه محتاجه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر محترم مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافرو چې بهر ژوند کوي، الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه محترم پوره که، امین پې وایي. الله تعالی مو ټول مشکلات ختم که سره د ټولو مسلمانانو. محترم، او نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه انتهایی اسانه ده او ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه به خپلو لوریانو ته دا صورت ښودلو چې ای زما بچیانو دا صورت وایي، دې صورت کې الله تعالی دنیا و آخرت فایدې ږدلي. د دنیا فایدې دا دی محترمو چې غریبي به د باندې چرته کې هم را نشي، مفلسي به د باندې چرته هم را نشي، د الله جل شانه په فضل سبا دومره مالداره شي چې هیڅ کاروبار به دې نه، هیڅ تجارت او زراعت به دې نه. محترمو، دې سره الله تعالی رزق راکاږي انسان سیټ ته، انسان غني کېږي محترمو، انسان مالداره کېږي، د انسان په ژوند کې سکون او خوشحالۍ راځي. محترمو، نه هغه به خپلو لوریانو ته دا وظیفه ښودله او حدیث مبارک نه هم دا ثابته ده چې دا وظیفه څوک کوي محترمو الله جل شانه هغه ته غنا ورکوي، مالداري ورته ورکوي. او دا مالداري به داسې نه وي، دا مالداري به محترم اټومیټک مالداري وي چې تا به الله تعالی بغیر د تجارت نه، بغیر د زراعت نه، بغیر د نوکرۍ نه الله جل شانه به تا ته داسې بهترین رزق درکوي چې ستا وهم او ګمان کې هم درځي. یو خبره دا واورئ محترمو، ټوله دنیا صرف رزق پسې اخته ده، رزق مخکې د ټول انسانان ورپسې دي محترمو، څوک د شپې کارونه کوي، څوک د ورځې کوي. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ محترم مسلمانان د دې پریشانونو راوځي او انشاءالله په یو کلمه باندې او په یو وظیفه باندې الله تعالی د دوی حامی او ناصر مددګار شي.
وظیفه دا د محترم مسلمانانو سورة واقعه دا موږ ته هسې یو ابس شان کار ښکاري. نعوذ بالله بعضې خلک یې هسې په دغه باندې واړي چې بس سورة واقعه بس یو مثال فتور کنه. نو محترمو تاسې پابندۍ سره شروع کړئ انشاءالله د الله زه ګرنټي در کوم. زه الحمدلله په خپله روزانه ویمه پابندۍ سره چې مې ویلي نه وي نو څه چل راباندې کېږي. محترمو د هغې دومره برکات الله تعالی ما ته راکړي دي چې هغه برکات تاسو ته زه مې راته څه ویله چې زما ډېره کمه تنخوا ده لیکن الحمدلله الله تعالی ډېره ګزاره چلی او داسې ځای نه رزق راځي چې الحمدلله د انسان په وهم او ګمان کې هم هغه خبره نه وي. نو لهذا د ماښام او ماسخوتن د مونځ په منځ کې ماښام مونځ دی وکړو صحیح شوه نو سورة واقعه به یو فیره وي. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضة رافعه اذا رجت الارض رجه. ډیره انتهایی اسانه ده. تاسو چې مسلسل یو څو ورځې وکړه تاسو ته بیا فیاد هم یاد شي. نو که بیا تاسو فارغه نه نو فیاد هم ځان له ویلی شئ. ماښام مونځ دی وکړو دې نه پس یې فورا هم ویلی شي. د ماښام د ماسخوتن مونځ نه مخکې هم ویلی شي. یعنې د ماښام او ماسخوتن ترمنځه دې وخت کې به یې وی چې هر وخت کې دې ویله صرف یو پیره په ورځ او شپه کې صرف یو پیره ده. دا صحیح شوه د شپې ده ښه د ماښام مونځ نه پس انشاءالله محترمو دا شروع کوئ. ګوره تاسو غواړئ که نه زمونږ بچي کامیاب شي تاسو غواړئ چې زمونږ خاوندان کامیاب شي زما رونه کامیاب شي زه په خپله کامیاب شم زما نه یو بهترین انسان جوړ شي زما کاروبار شي زما زراعت شي تجارت شي د هغې د برکته به ستا دنیا م انشاءالله ښي آخرت په دې م ښي. آخرت په دې ځکه ښي چې په دغه پیسو باندې به ته د الله جل شانه دین خدمت کې غریبانانو ته به ورکړ کې مدرسو ته به ورکړه کې نو دې سره به تا ته انشاءالله د دنیا او د آخرت فایدې الله تعالی حاصلې کړي. او انسان چې غریب شي محترمو هر انسان ته مخړی رشته هم څوک وله نه ورکوي. محترمو د هغه باندې څوک سلام هم نه اچي. اوس خو دا رواج شروع شوی چې انسان وفات شي د هغه چې کوم غریب د هغه په جنازه کې هم ډېر کم خلک وي. دا د څه وجې نه چې مړه غریب انسان دی څوک یې پیژني نو چې کله الله تعالی دله مال درکړي نو محترمو مال به په دقې یو وظیفه تاسو ته میلاویږي او دومره به ته میلاویږي چې ستاسو به دومره ګزاره کیږي چې انشاءالله ستاسو وهم او ګمان کې خبره نه راځي. نو انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کوئ. زه هم کوم انشاءالله نور مسلمانانو ته هم ووایئ چې دا وظیفه سورة واقعه د ماښام ماسخوتن ترمنځ شروع کړي. انشاءالله فقیري به هم ختمه شي مفلسي به هم ختمه شي. د خپلو مسافرو دپاره هم وایي او خامخا د هغوی دپاره یو وارې وایي انشاءالله هغوی ته به هلته کارونه الله تعالی میلاوي هغوی باندې به اسانتیا وي. موږ غواړو چې زموږ مسافر راشي زموږ رونه بیګان کامیاب شي کاروبارونه یې ښه شي خاوندان هم ښه شي نو دا وظیفه وله دغه صورت واقعه وله شروع کړئ. الله جل شانه مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی د ټولو مسافرو تمام ضرورت او حاجات پوره کړي. تمامې پریشانۍ د الله تعالی د هغوی ختمې کړي او الله جل شانه هم خوشحاله ساته. انشاءالله ما ته هم دعاګانې کوئ زه تاسو ته هم دعاګانې کوم د الله د رضا دپاره. الله جل شانه هم په دنیا و آخرت کې ونازوه. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره.